ومنل شوی دی. د دې دپاره مفتي صاحب تاسو خو دغه ادعا لرئ که نه چې خدای شته ده. موږ خو خدای نه پېژنو. تاسو موږ ته خدای راوپېژنئ او د هغه د شتون ثبوت دلته وړاندې کېده به د هغې رد وړاندې کوم د ستا د ثبوتونو. صحیح شو. الله جزاک خیر. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلى آله واصحابه اجمعین ومن تبعهم باحسان الی یوم الدین. برلاس خان ته راغلی دلته ته وایې چې تاسو د الله د وجود دعوه لرئ. بالکل الحمدلله موږ د الله د وجود په دعوه کې مدعیان یو او د به خپل دعوه ثابتوم. خو د دعوې د ثابتولو نه مخکې به په خبره د ثبوت باندې کوو چې ثبوت په څه سره راځي. برلاس خانه چې تر څو پورې موږ ثبوت ته نه یو رسېدلي چې دا ثبوت به په کوم شي سره راځي نو هغه وخته پورې ما ته یو مسله نشو ثابتولی. اول به ما ته کوشش کوو چې دا ثبوت باره بحث وکړو چې ثبوت په څه شي سره راځي. ثبوت صرف حواسو سره راځي که عقل سره راځي او که نقل سره راځي نو ثبوت باندې بحث وشي دا به ډېر ښه. ځکه چې ثبوت ته اول موږ ورسېږو چې زه به یو شي ثابتوم او ته به وایې چې دا نه منم نو اول ذرایع د علم دې ته وایي. برلاس خانه دا خبره به زما معقوله انشاءالله غیر معقوله خبره به ما نه کړي چې ذرایع د علم باندې بحث وشي. ذرایع د علم اول به متعین کو ذرایع د علم هغې نه بعد به انشاءالله بیا د تاسو یو خبره وکړه که نه چې زه مدعي مو ادعا کوم که نه دغه ادعا به دي په معلوماتو باندې ولاړه وي که په خیال پردازي باندې یعنې په علم غیب باندې چې معلومات همته نه وي او تا خیال والی وي. که خیال پردازي وي بیا خو زه ډېر خیالونه والی شم. که معلومات لري معلومات ورته وړاندې کړي یا به معلومات څرنګه معلومات کېدلی شي موږ یې منلی شو په هغې باندې موږ کولی شو بحث وکړو. برلاس خانه عموما چې عام څونه انسانان دي دا په دریو ذرایو سره یو شی ثابتوي. دا خبره به ته ما سره مني. زه به درته په اول وضاحت وکړم. بعضې څیزونه موږ په حواسو سره ثابتوو. په سترګو لیدل کوو، په غوږونو اورېدل کوو، په لاسونو باندې مسه کول کوو، په نیول کوو، په ژبه باندې سکل کوو، په پوزه بوی کول. دا پنځه حواس الله موږ ته راکړي دي. بعضې څیزونه موږ په عقل معلوموو. عقل یې څنګه معلوموو؟ کله چې تاسو سفر کوئ یو ښایسته محل وګورئ ستاسو ذهن ته څه راځي چې دا چا جوړ کړی دی. سړی تا نه دی لیدلی، جوړونکی تا نه دی لیدلی، خو دا کوم مکان چې موجود دی دا د هغه په وجود دلالت کوي. په ده سره موږ ذرایع د علم حاصلو. اوس لکه دغه شو فرض مثال دا لپټاپ زما مخې ته پروت دی. اوس دا لپټاپ چې چا جوړ کړی ما خو نه دی لیدلی، خو زما عقل دا وایي چې بھائی دا لپټاپ چا جوړ کړی دی. زه دا نشم که تصور کولی چې دا خود به خود راغلی زما مخې ته پروت دی. دا دویم شو. دریم نمبر چې دی نقل دی. چنګیز خان تیر شوی دی، علاقو خان تیر شوی دی، نه ما لیدلی دی، نه مې په سترګو لیدلی دی، نه مې په غوږونو اورېدلی دی. البته ما ته بل چا ویلی دي، ما ته نورو خلکو ویلی دي. دوستانو د ابراډ مخکې شیر کوي زما د برلاس خان خو انشاءالله مینې محبت په انداز باندې مناظره کوو. زه دوی په ول غواړم، زما دوی سره دغه نشته چې زه دې ګټم او دا ګټم. نه، دا راغلی دی دا چا غلط پوی کړی دی، ده ته ویلي چې الله نشته دی. زه د هغه د الله وجود ثابتوم دله په عقلي او نقلي دلایلو سره. دا زما میلمه دی، دلته موږ احترام ولرو، کنځلې منځلې شکر دی نشته پکې، د مینې د محبت ماحول دی. زموږ کوشش دی چې دا دی راشي دی د خپل ژوند مقصد نه خبر شي، دوی د جهنم د عذاب نه بچي. زما نور والله لازم که مې پکې څه مقصد دی. زه چې راوتی یم دې دپاره راوتی یم چې دا زما مسلمانان رونه زما نه بل خوا لاړه، بل چا پوه کړه، دا زما ګناه ده. زه خپله قصور ګڼم چې زه دوی څه وکړم، زه دې بېرته جنت ته راولم. نو برلاس خانه دریم ذریعه چې دا علم نقل دی. لکه موږ ته چې تاریخ ذکر شوی دی، اوس موږ دا تاریخ دا رښتونو خلکو نقل ماته ذکر کړی دی. نو دا درې ذریعو نه عموما په دریو ذرایو سره یو شی ثابتېږي. اول نمبر په حواسو سره ثابتېږي، دویم نمبر چې دی دا په دغه سره عقل سره ثابتېږي، عقلي استدلالاتو سره، او دریم نمبر دا په رښتوني خبر سره نقل سره ثابتېږي. دې کې ته ما سره اتفاق دا خبرې ته منې او که نه ته وایې چې دې کې زه تحفظات لرم. که دې باره کې ته کوم سوالات لري د دې دریو خبرو په باره کې نو ته سوال وکړه، انشاءالله زه به له تفصیل سره جواب لومړی خو زه په دغه باندې ووجو ګوره ملا صاحب ته ماته اطمینان راکوې که نه او ته ماته وایې چې دغه پدیده ومنئ د خدای ومنه. مه منه خدای، خدای بحث نه کوم تا سره. زه تا سره خدای ته نه ځم که نه. ګوره زه تا سره عموما ګوره برلاس خانه حق ته لاړ شه، برلاس خانه حق ته لاړ شه، حق ته لاړ شه. دا درې خبرې چې دي دا کې دې باندې اعتراض وکړه چې زه یم دا علم یو سړی حاصلوي. برلاس خانه زه یم چې دا علم موږ حاصلو که نه په دې دریو ذرایو حاصلو. دا خبره زما دروغ ده که رښتیا ده، خدای ته خو په بعد کې محتاج وو که نه.
مایک دې کولاو خبره مفتي صاحب ګوره زما مایک نه پوهېږم څنګه بند شو اول خو زه تاته یو خبره کوم خبره ته مې پرېږده زه تا سره اګري یم ته خو ما پرېږده خبرې ته ګوره مفتي صاحب زه درته وایم که ته ماته قناعت راکوې اطمینان راکوې او له ما دا غواړې چې دا شی ومنم که نه دا زه داسې نشم منلی چې ته ماته ووایې چې موږ هغه شی هم داسې منو دا شی هم داسې منو دا شی هم داسې منو دا راسره ومنه نه که ته ماته اطمینان راکوې ته باید ماته معلومات راکړې که نه او دغه معلومات زه واخلم د خپل پنځو حواسو له لارې او بیا یې په مغز کې د دې دغه انالایزینګ وکړم تر څو هغه د حقیقت او د درواغو ترمنځ توپیر وکړم او د تا سره که حقیقت ویې منم ته ما باندې دا داسې نشي منلی چې پلانکی شی مو منو نو دا منه پلانکی شی مو منو نو دا منه زه وایم ته ماته معلومات وړاندې کړه د خدای په اړه باندې چې ته په کومو معلوماتو په اساس باندې ته خدای ته دلته دغه ورکوي څه ورته وایي رامنځته کوي بیا د هغه رامنځته کوي بیا د هغه دپاره وجود څرنګه ټاکي دغه ټول شیان بیا د هر څه دا چې موږ یې وینو دا ټول کائنات دا بیا ته د هغه پورې تړي چې دا هغه جوړ کړي دي دغه ټول معلومات ما ته پیدا څرنګه خبر شولي څرنګه وپوهېدلې او څه معلومات لري دې په اړه ستا خبرې خلاصې شوې اول ما تا ته یو عام جرنل خبره وکړه عامه خبره مې وکړه چې عموما انسانانو ته کوم یو شي باره کې علم راځي د هغې دپاره 3 ذرایع اول نمبر ما د الله حواس ذکر کړه دویم نمبر عقلي استدلال او دریم نمبر خبر صادق نقل چې دی دا مې ذکر کړو تا اوس دلته دا سوالات وکړو چې ته وایې چې معلومات زه تا ته وایم که چې ته ما ته معلومات راکړه بالکل ما دله دا معلومات چې درکړه دا 3 خبرې مې دله ذکر کړې د عقل په بنیاد مې دله دا 3 خبرې وکړې دې کې په کار دی چې تا ویلو چې زه در سره نقل نه منم دا نقل تا په کار دی چې دې نه انکار کړی وي په کار دی چې عقل نه دې انکار کړی وي ته صرف لاړې صرف حواسو ته چې یاره زه په دې خپلو حواسو سره په دې باندې زه سوچ وکړم نو زه تا ته دا وایم چې تا ما ته ویلې چې ته ما ته معلومات راکړه چې زه پې نو زه تا ته وایم چې حقیقت ته به ځان څنګه رسې که حقیقت ته ځان رسول په حواسو سره کې چې صرف حواس ذریعه د علم منی نو بیا خو ته نشي رسېدلی شي زه دا وایم که ته صرف وایې که نه چې زه صرف په حواسو باندې حقیقت ته ځان رسوم نو دا خبره ناممکنه ده ګوره مفتي صاحب زه دا خبره ته ماله یو لغت کې زما نه دغه غواړي ځواب داسې نه کېږي ما ته بحث ته وایې چې ما ته معلومات راکړه چې تا برلاس خانه تا دا ویلې خیر دی ښه ټنډه دې ما ورسره شکر دی نور څوک نشته ما ورته ښه په مینه محبت خبرې کوو یو بل اصلاح کوو د یو بل دغه کوو ذهن سازي کوو زه ستا ذهن سازۍ ته ناست یم ته وایې چې زه د مفتي صاحب ذهن سازي کوم دا ټول مسلمانان یې موري ملحدان یې موري دا به ریکارډ کوو دا به شیرم کو زه دا وایم تا ویل چې ما ته معلومات راکړه چې زه پکې سوچ وکړم د عقل په بنیاد راولم زه تا ته دا وایم چې ته صرف که په ممکنه ته که چې صرف په دې حواسو باندې یو شی ثابتول غواړې دا عزیز به ناممکن وي دا عزیز به پوره نه وي دا عزیز باندې ته د دنیا نیم شی نه نشي حاصلولی دا خبره زما رښتیا ده دې خبره کې ته ما سره اګري که نه اګري که وایې چې اوکې دی نو بیا مخکې ځو که نه چې بیا همدې ځای کې خبره دا زه ستا ذهن سازي کول غواړم زه به په دې باندې مثالونه ذکر کوم دغه چې تا ته وایم چې د حواسو له لارې کوم ته وایي چې دا خبرې 3 رقمي یو د حواسو له لارې موږ دغه د 5 سنس چې لرو د دې لارې معلومات اخلو بیا یې عقلي دلایل نه دی یو شی نه دی ګوره ګوره دغه 5 حواس چې دي دغه 5 سنس چې دي دغه باندې کله موږ یو شی تجربه کوو دغه ډیټا موږ واخلو له خپل چاپېریال نه دغه ډیټا ولاړه شي زموږ مغز ته او دغه ډیټا زموږ مغز کې دغه مغز دغه عقل چې کومه پدیده ده که نه دغه چې دی برلاس خانه دا عقل چې دی که نه دا د مغزو کومه حصه کې پروت دی نه ګوره که ته ګوره دا عقل خو موږ نشو لیدلی
برلاس خانه مفتي صاحب د عقل څو حصې دي په دې به داسې هغه بحث مطلب نه 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 راکېږي نه دا علمي بحث ما دی فکر یو برلاس ځای لارې برلاس یا خانه ته ګوره دوست عقل ته تلاړې خبرو ګوره کې برلاس خلاص خانه شي بیا ستا په خبره کې څنګه غله وګرځي زم غلې ما زه د نو باید ته ما خبره خو واوري برلاس خانه زم ته وایم چې د عقل ګوره برلاس خانه خو زم ته نه حق لرم کنه ته چې څنګه مانه د خدای وجود غواړي زه ته نه د عقل وجود غواړم کنه برلاس خانه ته عقل منی چې عقل منی نو عقل وجود به ته ماته نه پیش کې د عقل وجود د عقل څو حصې دي د دې او عقل د مغزو کم ځای کې پروت دی ما ته وخه ولک ته خو وای چې زه په عقل سره ثابتوم په حواسو سره ثابتوم د عقل ما ته په حواسو ثابت کړي چې سره ومنم کنه زه خو ته مانه د خدای وجود غواړي زه ته نه د عقل وجود غواړم چې کم چیز باندې ته د عقل ثابتې شعور ثابتې محبت ثابتې جذبات ثابتې ماضی تیر شوی زمانه معلومه گریویټیشن معلومه طاقت معلومه پاکه شینو د لزه خدای ثابتوم کنه اقو د علم ذریعہ ده کنه ګوره اول د علم ذریعہ چې ده دا حواس دي دویم نمبر عقل ده اوس د عقل درې حصے دي بطن اول ده بطن ثانی ده بطن ثالث ده دې کې څه پراته دي زر ته دغه چې تا ته د عقل اول دا معلومات پکار دي په دې کې چې ده حصے مشترک پکې موجود دي دغه شان دغه څورته وهم پکې شته دي دغه شان دغه قوت عقله پکې شته دي دغه شان قوت دا ټول په دې کې موجود دي نو زه درته دغه وایم چې د علم مختلف اقسام دي بعضی چیزونه په عقل سره ثابتېږي بعضی په نقل سره ثابتېږي تا ما ته ویل شهره د خدای معلومات راکا زه درته وایم چې الہ الخلق مولانا قدیم وموصوف باوصاف الكمال هو الحي المدبر كل امر هو الحق المقدر ذو الجلال دا د الله صفت ده ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض الله تعالی ليس بجسم ولا جوهر ولا عرض الله جسم نه ده جوهر نه ده عرض نه ده اوس جوهر او عرض ته پیژنې چې زله په بحث وکم کنه مکه لاجم بل دوستانو منګ چې کله اره و داوا کو منګ چې و داوا کو په هغه دوه معیار پکاري دا وای ماته د خدای ثبوت راکا اوس د خدای ثبوت نظر عالم په هر داوا کې دوه معیار یو چې هغه داوا ز کوم چې هغه عقلا ممکن دی زه چې هم چې الله شته دا عقلا ممکن دی کنه دا ولې نه دا دا قلم موجود لري نو دا الله څنګه وجود نه لري دا کائنات د الله په وجود د ټول لوی دلیل دی ماته اوخه نو زه درته هم چې ته ماته عقل اوخه ته ماته اوخه زرته مال شعور اوخه ته ماته وی چې اوخه وزرته مال جذبات اوخه ته ماته وی چې اوخه وزرته ته ماته قوت اوخه ته ماته وی چې اوخه وزرته گریویټیشن اوخه ته ماته اوخه چې اوخه زرته چې ته ماته د سپوږمۍ چې دا زمنګ دغه شاربي دا زمنګ د سمندرونو شاربي ته ماته دا اوخه دا خودل موږ د الحاد په اصولو کې لیدي د موجود کېدو لپاره مادي کېدلم ضروري دي او د موجود کېدو لپاره مشاهده کول او محسوس کول هم ضروري دي د موجود کېدو لپاره دلیل ضروری دی چې هغه دلیل شرعي ثابت چې هغه شی به ثابت وي چې